مقصد مې دا دی چې ډېر خلک به اعتراض کوي، بعضې میکونو والا میک راوالي، و یاره دا مولیان د سیاست خبرې په ممبر کوي. زه به تا ته دا ښیم چې دا اوټ شرعي حیثیت څه دی، دا اوټ څه شی دی، د مسلمان د اسلام په بنا باندې د اوټ څه حیثیت دی، د پاکستانی په حیثیت باندې د اوټ څه حیثیت دی. دا به زه تا ته ښیم، په دې به زه تا پویوم. عزیزانو قرآن کې الله وایي ولا تکتموا الشهادة، تاسو ګواهي مه پټوئ. زه به تا ته خامخا وایم چې دا اوټ چې دی نو دا ګواهي ده، دا ګواهي به ته خامخا ورکې، دا تا اسلامي او قومي فریضه ده. دا به زه تا ته نه وایم ته به ما د دې نه منې کې، ته به ما ته وایې چېرې ته د سیاست خبرې کې په ممبر باندې، دا خو زما ذمواري جوړېږي چې زه به تا ته وایم. دا درته نه وایم چې پلانکي لی ورکه او ډنګري لی ورکه، دغه فیصله په تا باندې ده چې چا له دې خوښه یې ورېږه، خو دا به درته زه خامخا وایم چې ګورې دا فریضه ده، او دا به درته خامخا وایم چې د ځان دپاره یو مشر مقررې هغه نیک او دینداره وګوره. دا حق د دې ممبر دا حق دی، او دا په دې ممبر لازمه ده چې هر سړی پې کېناستو ابه دا خبره خامخا کوي تا ته. په دنیا باندې چې حکمرانی کړې ده دا مسلمان کړې ده، دا د دې مسلې خاوند کړې ده. زه به تا ته خامخا د دې تلقین در کوم چې ته ځان له مشر مقرر نیک او دینداره مقرر کا. عزیزانو په 8 فروری باندې تاسو مزال د 5 کالو دپاره یو فیصله کوئ، او موږ پښتانه په پښتو کې دا خبره دا حدیث را نقل کوو، حدیث مبارکه دی اعمالکم عمالکم. موږ وایو وای مونږ چې څنګه عمل له اقصی برا باندې بادشاہ راځي، وایو کنه وایو، دا حدیث مبارکه دی. عزیزانو کم عمل چې تاسو په 8 فروری باندې وکړئ د 5 کالو دپاره دا فیصله ده په تاسو باندې که د نیک قیادت او نیک خلک هم ځان له خوښ کړل 15 کاله به په آرام تیر کې، او د هغې سزا او جزا هغه به درته په آخرت کې میلاویږي. د دې نه انکار وکوئ. بعضې خلک وایي په اوټ کې جنت او دوزخ نشته دی، زه درته ثابتوم. الله پاک آیات کریمه کې فرمایي ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. چا چې د ذرې بر عمل د نیکۍ وکړو ابه بیا مومي، او چا چې د ذرې بر عمل د بدۍ وکړو بیا به مومي. تاسو وایئ دا اوټ عمل دا به ذره بر وي که به نه وي؟ په دې باندې دا ذره نه ده، دا ډېر لوی شی دی. په دې باندې د ملک اقتدار بدلیږي، او ته په اوټ باندې جنت او دوزخ نشته. تا سره به د ذرې بر حساب کتاب کېږي چې څوک هم خوښې ځان له مشر مقرر کړي. خو عزیزانو دا خبره به بالکل نه کوئ چې د ممبر خاوند به په ممبر باندې دا خبره نه کوي چېرې دا سیاسي خبره ده. زه به تا ته ستا حق هغه لازم خیمه، او تا ته به ستا فریضه لازم خیم. دا د دې ممبر او د دې مسلې سره تړلې خبره ده. ستا که پې زړه خفه کېږي او پې خوشحالېږي، الله دې تا خوشحاله کړي. چې ته پې خفه کېږي خدای دې خوشحاله کا. دا د دغې سره زما کار نشته چې زه به ستا خوشحالۍ ته ګورم. الله دې موږ تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او الله دې راتلونکي انتخابات په خیر او عافیت سره وکړي، او الله دې نیک قیادت په دې ملک باندې راولي. یا رب کریم زموږ په حال باندې رحم وکړي.